लाली استاد د رزړو نه دی دا تپوس کوي چې یو بنده ګونګا پیدا شوی دی، یعنی په ژبه باندې ګونګ دی او دارنګې په غوږونو باندې کوڼ دی، خو دی مسلمان دی، نو دی ذبح کولی شي که نه؟ نو بالکل دی چې په کم انداز سره د الله نوم اخلي هغه انداز باندې به دی د ذبح په وخت کې د الله نوم واخلي چې څنګه دی الله یادولی شي هغسې به الله یاد کی او دی به ذبح وکي او دی به مسلمانی. نو بالکل د ده د لاس ذبحه صحیح ده. دویم تپوس کوي وایي چې یو بنده پیدایشي نابینا یعنی پیدایشي ړوند دی، نه دی امامت کولی شي که نه؟ نو که پیدایشي ړوند دی یا رستو ړوند شوی دی نو د ده دپاره امامت بهتر نه دی. وجه دا ده چې کیدی شي د ده یو ځای د کپړې پلید شوي وي او دی خو ویني نه، دی ړوند دی، نو د دې د وجې نه هغه ځای به پلیتي او